یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی په ړومبي رکعت کې سورة الفیل وایي، الم تر کیف، او په دویم رکعت کې سورة الناس وایي، قل اعوذ برب الناس. نو په ده باندې سجده سهو شته او که نه دوباره به مز کوي، نه به مز دوباره کوي او نه پې سجده سهو شته، مز د ده شوی دی بغیر کراهت نه. یو کس تپوس کړی چې یو سړی دی 4 رکعاته مز کوي، دی غلط شو، دی وایي ما 3 رکعاته وکړل، نو دی بل رکعت هم پاسېدو، بیا په آخر کې خیال رالو چې دا خو 15 رکعاته وشو، نو دی سجده سهو وکړي، نو دوباره به مز کوي او که نه. په خیالونو باندې عمل کول نه دي پکار تر څو چې یقین نه وي. که صرف شک وي، کمزور خیال وي، غالب ګمان نی، نو مز کوه. او که داسې دې کړي او په 4 رکعت باندې ته په قاعده کې ناس وې، نو بیا سجده سهو سره مز کېږي، که ناس نه وي نو بیا نه کېږي. یو کس تپوس کوي چې خپل پلار د حاجي صاحب په نوم سره رابللی شي او که نه، شرعي اعتبار سره د دې څه حکم دی؟ یعنی پلار ته زوی حاجي صاحب ویلی شي او که نه، او ویلی شي ورته، دې کې بې ادبي نه ده. یو کس تپوس کوي چې یو زنانه ده 2 ځلې 2 روژې فرض بغیر د عذر نه ماتې کړي. ستا د بیاناتو د برکته هغې سره احساس پیدا شو، هغه وایي چې زه کمزور یم، اوس کفاره ورکوم، لیکن زه خو روژې نشم نیوی، نو آیا فدیې ورکولو سره به هغه بر یو ذمه شي او که نه؟ نو که دا کمزوري وي، کمزورتیا د وجې نه دې ته د روژې پرېښو اجازت نشته، بلکې دا به مسلسل 2 میاشتې روژې نیسي. داسې عذر دی چې روژې بالکل نیوی نشي، نو بیا د 1 روژې په بدل کې 15 مسکینانو ته روټۍ ورکول یا جوړي. یو کس وایي چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه پس غسل وکړي، نو د جمعې د غسل ثواب حاصل شو او که نه؟ د جمعې په ورځ باندې د غسل یو څو قسمه دي، ټولو کې افضل غسل لا دی چې د سړي خپله بیبي وي، کور والی شته، هغې سره مجامعات وکړي. حدیث مبارک کې راځي، ځکه چې دی جامع مسجد ته را روان دی، په پردۍ زنانه چې نظر لګي نو بیا به مونځ خرابېږي، په مونځ کې به غلط خیالات راځي. نو د جنابت غسل هم وشو او د جمعې غسل هم وشو. دویم دا ده چې د جمعې د مونځ نه مخکې غسل وکړي د جمعې مونځ دپاره، او په هغه غسل کې چې کوم اودس شوی دی په هغې باندې د مونځ وکړو، دا عام طریقه ده، افضله. دریم دا ده چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه مخکې غسل وکړو، لیکن اودس بیا مات شو، او بیا د جمعې مونځ دی کوي صرف 4 دام سره اودس سره، نو دا د غسل ثواب وشو، لیکن درجه د هغې مخکې نه کمه ده. 4م صورت دا دی چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مونځ نه پس غسل وکړو، د جمعې د ورځ ده غسل نو کړی، وروسته یې وکړو، نو دا د جمعې د مونځ د هغې غسل ثواب دی کې نشته. البته حدیث مبارک کې په هفته کې یو ځل د غسل کولو تذکره راځي، ترغیب راځي، نو هغه غسل مستحب ادا شو، لیکن د جمعې هغه سنت نه. بل تپوس کړی دی چې د حج اقسام څه دي، او زه کوم یو حج وکم، د حج مختصر طریقه راته بیان کړه. حج اقسام 3 دي، یو ته حج افراد وی، یو ته حج تمتع وی، یو ته حج قران وی عربی کې. حج افراد هغې ته وی چې صرف حج احرام دلته نه وتړي د خپل وطن نه یا د میقات نه، او صرف حجو کې عمره ورسره نه کوي. دویم حج تمتع دی، هغه دا دی چې دلته خپل وطن نه احرام وتړي یا د میقات نه، او نیت اول د عمرې وکړي، او چې کله لاړ شي عمره دی وکړي، یعنی طواف او سعی، نو د هغې نه پس بیا سر اخره هغه احرام اوس پړي تر حج پورې بیا انتظار کوي، او بیا چې کله 8 ورځ شي د
حجې په هغه ورځ باندې بیا د حج احرام وتړي مکې مکرمې نه حرم شریف نه او بیا مینا ته روان شي بیا اوس حجو کې نو دې ته حج تمتع وایي عمره دې بیلو کا حج دې بیلو کو دریم حج دې حج قران حج قران دې ته وایي چې سړی د دلته نزي دې ځنه احرام وتړي د حج او د عمرې د دواړو دا غړو مې نیت دا دی اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني نیت تعلق د زړه سره دی لیکن دا په جواب باندې ویل کی چې زړه باندې مې اشیا الله زه د حج اراده کوم ته راته آسان کو قبول کی د دویم حج تمتع نیت دا دی اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني دلته نه صرف د عمرې نیت کې ځکه چې طبيعت داس پړی حرام آلته به دوباره د حج نیت کې او چې کله د حج ایام راشي بیا به صرف د حج نیت کې اللهم اني اريد الحج یا الله د حج اراده کوم ته آسان کو قبول دریم قسم حج قران دی هغه دای چې په یو احرام کې عمره او حج دواړه یو ځای کې یعنی چې د خپل وطن نه ته احرام تړي یا د ایرپورټ نه یا د میقات نه بیا به نیت کې دا وي چې یا الله زه عمره او حج دواړه په دې احرام سره کوم ته دواړه راته آسان کو قبول کی او بیا چې کله ته لاړ شي نو اول به د عمرې طواف وکړي او بیا هغې نه پس چې کوم دی نو به سعی وکړي د عمرې بیا به دې نه پس سر نخرې احرام به نس پړې بیا به طواف قدوم وکړي بیا هغې نه پس به تر حجه پورې په همدغه څادرونو کې او د احرام چې څومره ممنوعات دي هغې نه به ځان بچ کې او چې کله بیا حج ته منا ته خلق زی نو بیا باغی سره روان شي او بیا چې د حج تر سره کو نو بیا به احرام اوس پړي په دې کې ټولو کې افضل زمونږ د احنافو په نږدې د حج قران دی چې په یو احرام کې دواړه په یو ځای کې عمره او حج او احرام په منځ کې نس پړي او دا حج تمتع چې کوم دی نو هغه بیا دویم نمبر دی چې عمره اولو کې بیا ورپسې حجو کې عمرې نه پس حلال شي احرام اوس پړي او دریم نمبر بیا حج افراد دی او امام احمد ابن حنبل سے وایي چې ټولو کې افضل افراد دی بهرحال دلته نه تا ته کول پکار دي تاسو ته کړي دی نو حج تمتع آسان دی او کته عالم یې او حجونه دي کړي دي عالم نه خود حج په طریقه پويږي نو قران کې افضلیت ډیر زیات دی بیا قران کې کول شي په ځان دی قابوي چې صبر کول شي د ممنوعات احرام نزان ساتل شي نو هغه آسان تمتع دی تمتع مختصره طریقه دا ده چې دلته نزین احرام به وتړي د عمرې یا د کور نه وتړه یا د ایرپورټ نه وتړه یا په جهاز کې وتړه یعنی احرام صادرونو خزان نخکته تاو کا نیت په جهاز کې وکړه او بیا دا نیت وکړه چې یا الله زه عمره کوم تیرا ته آسانه کو قبول کړي نو چې کله لاړ شي عمره به وکړي ړومبی طواف ته بیا سعی ده طواف پسې به 2 رکعاته وکړي تفصیلی طریقې د علماو نه تپوس بیا وکړي بیا ورپسې د صفا مروه په منځ کې سعی ده د طواف اوه چکره یو طواف دی د سعی اوه چکره یو سعی ده بیا چې کله سعی ختم شو نو بیا هغې نه پس به بیا سر ویښته اخرې بیا به هغې نه پس خپلې کپړې واچې څادرونه به کوز کړي بیا به تر حج پورې انتظار کې اتم د ذوالحجې یا د هغې په شپه باندې نن سبا حکومتونه بوتلل کوي بیا سحر ټیم کې مسنون طریقه دار چې اتم 8 ذوالحجه باندې ته د حرم شریف نه احرام د حج وتړي او نیت د حجو کې یا الله زه حج کوم تیرا ته آسان کې ته قبول کی او بیا لاړ شي مینا ته او مینا کې شپه کې بیا په سبا لاړ شي عرفات ته عرفات کې وقوف ته جړه فریاد دي دعاګانې غوښتلې که امام سره د اغزه موس جمع کې د تر ملاو شو زه نو دوه موزونه به یوځای کوي ماسپخین او مازیګر او کنه هغه امام سره ملاو نو شو زه ځان ته په خیمو کې نو بیا په خپل وخت کې ماسپخین او مازیګر کې بیا د حال ته چې کله نور په عرفات کې پروزي د حال ته راوتل نور پر وتونه مخ کې نشي راوته بیا براشه مزدلفه ته د عرفات او د مینا په منځ کې مزدلفه ده ټول حاجیان را روان بي آلته شپه کولی آلته بشپه تیره کې دا واجب ده وقوف سحر واجب ده شپه سنت ده بیا چې کله سبا روخی نو وختي مسکولی سبا راحتو سره متصل سحر مسکول
او هغې نه پس بیا هلته کې ځان ته جمع کېږي، یو جومات ته مشعر الحرام په هغې کې هم جمع کېږي، که هغې کې دی وکړه ټیک ده، کنې ځان ته جمع کېږي. ځکه چې حاجیان ډېر زیات وي، ځای په ځای خلکو ته ځای نه میلاوي. نو چې کله دې مونځ وکړو نو بیا دعا وغواړه، په ولاړه باندې ښې دعاګانې وغواړئ، بیا هلته روان شه سره د نورو حاجیانو. بیا دا روانېدل چېرته دي؟ شیطانانو ویشتو ته، جمرات ورته وایي. په دغه ورځ باندې بیا غټ شیطان ویشتل دي، جمرة العقبا، چې ته د مینا نه ځې نو اول یو شیطان راشي، دا به پرېږدي، بیا دویم راشي، دا به پرېږدي، بیا دریم چې کوم دی نو هغه به اولي په اوو ګیټکو سره، او بیا په بل ورځ درې ویشتل دي، بیا په درېیمه ورځ هم درې ویشتل دي. بیا چې کله دا وویشتل نو بیا قرباني ده. په حج قران کې هم قرباني شته، په حج تمتع کې هم قرباني شته، واجب ده. او حج افراد کې قرباني واجب نه ده، لیکن که څوک وکړي نو کولی شي. نو چې قرباني تمتع کې نو د هغې نه مخکې احرام نشه سپړلی، خپله دا قرباني کې حلالې ذبح کې ګډ او که نه چاته وی، او که چا سره پیسې جمع کې خو هغه نه به پوره تصدیق واخلي چې ته به دا څاروی څه وخت حلالې، چې هغه حلال شي نو پس د هغې نه به بیا څادرونه وسپړي او سر به وخورې، احرام نه ووتې. نو بس ته دا وشو، لیکن دا 2 ورځې رمی بیا هم پاتې کېږي د شیطانانو 3 واړو ویشتل جمراتو. دا د حج مختصر طریقه. یو کس وایي چې د واده ورځ مناوول او د کیک کټ کول دا څنګه دي، او تحائف په دغه ورځ وصولول، دا د اغیارو رسم او رواج دی د انګریزانو، دې نه ځان ساتل پکار دي. د دې د شریعت سره او دین اسلام سره هیڅ تعلق نشته. بل تپوس یې کړی دی چې زه کله مونځ صحیح وکړم او کله غلط، او د بلوغت وخت نه دی معلوم راته، نو مونځونه څومره راوګرځوم. نو دا کله صحیح کې او کله غلط دا ولې کې، که مازغه دې خرابي غیر مکلفې خو بیا بېله خبره ده، او که مازغه دې پځوي نو چاته کښېنه خپل مونځ صحیح که، او چې څو پورې دې صحیح مونځ نه کړی غلط مونځ کې نو ګناهګارېږي، مونځ دې نه کېږي، خدای به درنه تپوس کوي. او که مازغه دې خراب وي لیونی، نو بیا لیونی مکلف نه دی. دویم د بلوغت وخت راته نه دی معلوم، څو مونځونو قضا راړم، اندازتن ته قضا راړه چې ته پوه شې چې زما به اوس مونځونه ټوله دا شوي، خیر دی که سیوا شول په باندې نو خیر دی، خو شک کې مه پرېږده، نو بس بیا بس که. یو کس وایي چې څوک چې د کفارو مذهبي ځای ته ځي او د عزت دپاره د هغوی جامه اختیاروي نو دا څنګه دي؟ که د کفارو مذهبي ځای ته دغسې ځي بغیر د هغوی سره د دوستۍ او تعلق نه نو تلی شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شام ته لاړو او هلته کنیسه کې ننوتو، ګرجه کې بهر ځای نو د مونځ کولو، هلته اذان وکړو، مونځ یې وکړو، ځکه چې دا ځای فتح شوی. او که ته دې دپاره دی چې دې کافرو سره ستا دوستي ده او یاري ده او د هغوی غوندې لباس اختیارې، نو دې کې کیدی شي چې ته کافر شي. که چېرې ستا د هغوی دا مذهب خوښ وي، او که خوښ دې نه دوستي ورسره کوي نو حرامه ده. قرآن پاک دا بیا بیا وایي چې ګورې کافر دوستان مه جوړوئ، ګنې تاسو به د هغوی په شان شئ. یو کس وایي چې په دین اسلام کې فرقه بندي حرامه ده، زمونږ د امامان ولې څوک یو وایي څوک بل څه وایي؟ فرقه بندي قرآن پاک کې راځي ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هغه خلکو په شان مه کېږئ، یعنی یهودیان چې هغوی سره واضح دلایل د خدای د طرف نه رالل، نو بیا تفرقه ډلې ډلې شو. یو هغه ډله ده چې هغه ګمراه دي، یو هغه ډله ده چې هغه حق دي، اهل حق. امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کوونکي دا اهل حق دي، دا حق ډله ده. د امام شافعي رحمه الله اتباع کوونکي په مسائل فروعیو کې دا حق ډله ده. د امام مالک رحمه الله اتباع او تقلید کوونکي دا حق ډله ده. امام احمد ابن حنبل پسې تلونکي دا حق ډله ده. دې ته فروعي مسائل وایي. چې کوم مسائل منسوس علی دي لکه د شراب حرام دي، دا ټول وایي په دې کې د چا اختلاف نشته. او دا زنا حرام ده، قتل حرام دی، دا ټول وایي. مس فرض دی، دا ټول وایي. بعضې فروعي مسائل چې په مس کې کېنې نو امام شافعي صاحب وایي چې ډومبی رکات وي
او هغه دی وکړو دویمې سجدې نه سر پورته کو نو لږ ساعت به کښېنې دې ته جلسه استراحت وي بیا وپاسې. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نه اول رکعت پسې دویم رکعت ته پاسېدو نه مخکې او دریم رکعت پسې څلورم رکعت ته پاسېدو نه مخکې به د سجدې نه چې سر پورته کې کښېنې نه نیغ به پاسې. دا اختلاف دی. دې اختلاف مبارک حدیث ته حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده په دې باندې رساله ذکر کړی ده چې اختلاف الائمه د ائمه اختلاف دا رحمت ته، اختلاف امتی رحمه، زما د امت دا اختلاف رحمت ته، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسم کړی دي چې کله د اول رکعت کې د دویمې سجدې نه به سر پورته کړو دویم رکعت ته به نیغ پاسېدو، عام معمول ده. او کله داسم کړی دي چې دویم سجدې نه سر پورته کړو لږ کېناستو بیا وپاسېدو. نو د دې توجیه احناف دا کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دی په آخر عمر کې کړی دي چې کله بدن مبدن شو. خو بعض امامان وایي چې موږ یې آخري عمل اخلو. مونږ وایو چې د آخري عمل د څه وجې او د عذر د وجې نه دی. هغه عذر دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بدن په آخري عمر کې دروند شو نو چې دویمې سجدې نه به سر پورته کړو د هغوی مونځ خو زمونږ په شان و، خو ډېر په کلار و. نو بیا به کېناستو نو بیا به روچ پسا صورت به شو نو بیا وپاسېدو. امام ابو حنیفه رحمه الله دا د موز عام طریقه نه ده، عام معمول چې د هغې کوم تیر ژوند کې تیر شوی دی هغې کې به نیغ پاسېدو. نو دې کې گنجایش ته د اختلاف. په دې باندې عمل کوونکې دام په حدیث عمل کوونکې دی، په هغې عمل کوونکې دام په حدیث عمل کوونکې دی. دې ته فروعي اختلاف وي. دا ډلبندي کې نه راځي چې کومه حرام ده. دا تا چې دا ټکی لیکلی د امامانو اختلاف نو دا حرام ډلبندي کې نه، دا غلط دی. دې نه مراد هغه دی چې هغه نصوص قطعیه او د شرعیه او د ادله د واضحو دلایلو خلاف ورزي وي، هغه حرام دی. یو کس وایي چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. د دې دعا باره کې ووایي. دې دعا باره کې څه ووایم؟ تپوس سړی وکړي چې د دې څه مطلب دی. که معنی تپوس که نو معنی دا ده اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک. یا الله ته زما کفایت یعنی زما ضرورتونه پوره که په خپل حلال مال سره او حرام نه مې بې پروا که، حرام نه مې وساته. واغننی بفضلک عن من سواک، او په خپل فضل سره ما د نور مخلوق نه بې پروا که، یعنی زما ضرورتونه ته پوره که. دا دعا معنا شوه. او د دې دعا فایده دا ده چې څوک قرض ادا کول غواړي، مقروض دی، نو د قرض ادا کولو لپاره دا دنیا ډیره مفید او مؤثر ده. یو کس وایي چې زه د کورنۍ پریشانیو د وجې نه ډېر پریشان یم او په دغه پریشانۍ په وجه اکثر په فرض مزونو کې په سجدو کې په رکوع کې خپلې پریشانۍ یادوم او د رکوع سجدې په دوران کې دعا غواړم. آیا زما د عمل درست دی او که نه؟ زما د مز په قبولیت څه اثر خو نه پروزي؟ ته قبولیت یادې مز دې ماتېږي. دې سره دنیا غوښتل په مز کې مز ماتېږي. مسنون دعاګانې غوښتی شي که نه؟ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نفل کې غوښتی شي او فرضو کې نه. او بعضې ائمه او بعضې حضرات وایي چې فرضو کې هم غوښتی شي مسنون چې د کوم ذکر راځي. نو لکه مثلا په سجده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ویلی دی اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. زمونږ امام صاحب او احناف وایي چې په نفل موږ کې په سجده کې دا ویلی شي، تسبیحات د سجدې نه وروسته. او نور ائمه وایي چې په فرض کې ویلی شي نفل نه علاوه. لیکن مسنون او معصور دعاګانې د هغې په ټکي کې به تبدیلي نه راولي. او ته چې وایې چې یا الله دا قرض مې خلاص کې په سجده کې او په رکوع کې، دا پریشاني مې لرې کړي، زوی مې نشته زوی راکړي، دانې را باندې راختې دي دا ښې کوي، دې سره دې مونځ ماتېږي. وایي د اتوار په مجلس کې دلته دا خبره شوې وه چې د خبرې نه اورېدل دا هم د تکبر علامت دی. تبلیغ والا اعلان کوي کہ بھائی دین کی بات ہوگی تو اس کا نہ سننا تکبر ہے یا نہیں، د دې نه اورېدل تکبر دی که نه؟ نو هغه خو ته دا ویلي چې د دین خبره به کېږي بیا یې واوره. او که عذر دې وي نو ورته وایه چې صاحب زه اودسماتي ته روان یم ستا د خبرې اورېدو په موډ کې نه یم. هغوی خو هم سړي ته نه ګوري، ځای بې ځای هر ځای کې نیسي چې څوک وخت ولګوي. نو دا عذر وړاندې کولی شي، تلی شي ترې نه. لیکن اس بیسه د تکبر د وجه نه
دا خلک زما بدی شي د دې خبره زه نه اورم، دا نه، دا تکبر نښه ده، خبره یې واوره. بیا ستا خوښه ده که ته 3 ورځو ته 10 ورځو ته 20 ورځو ته 40 ورځو ته وتی شې نو لاړ شه، که نه شې وتی نو ورته ووایه چې نشم تللی.